د قرآن عظیم الشان په مبارکو آیاتونو د موم او معمولی دوایي ولا ورکوم ان شاء الله چې زخم به ټیک کېږي د خیره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه نه مخکې تاسو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. الله مو روغ جوړ خوشحاله او سرفرازه په خپلو کارونو کې لره. زه به خپل تعارف داسې وکړم چې زما نوم مشهور په دې کیمپ کې معلم سید علي په نامه یم او عام د علاقه کې د ابو اسامه حکیم معلم سید علي او مهاجر یم د دې ملګري په کیمپ کې دلته اوسېږم او دلته مې دا کلینیک دی. نو زما خاص د ورونو په غوښتنه یو پیغام وړاندې کوم. هغه ورونه چې د شوګر بیماران دي او هغوی په خپه کې یا په لاس یا په بل کوم ځای کې زخمي او د شوګر د وجې نه راغلی او هغه نه ښه کېږي، بیا د هغې اپریشن کوي، هغه ځای ته کټ کوي، غوڅوي. نو دغه ورونو ته زما دا پیغام دی چې زما خواله راشئ او د قرآن عظیم الشان په مبارکو آیاتونو د موم او معمولی دوایي ولا ورکوم ان شاء الله چې زخم به ټیک کېږي د خیره. هېڅ اپریشن ته به ضرورت نه پاتې کېږي د خیره. او بل هغه ورونو ته چې ماشومان یې نه پیدا کېږي هغو ته مې پیغام دا دی چې خاص د الله د رضا دپاره دوایي ورکوم، د هغې نه 1 روپۍ هم نه علم او تر هغې پورې به زه دوایي ولا د الله په رضا ورکوم چې تر څو الله رب العالمین مهربان شي او دوی ته خدای ماشومان ورکړي. خو په شرط ته چې نارینه سپرم زیرو نه وي او سپرم موجود وي، کم وي که ډېر وي خیر پروا نشته. انشاءالله هغې له زه دوایي ورکوم د الله په رضا باندې فی سبیل الله چې هر څوک داسې وي. په دغه ادرس کې زما نوم حکیم ابو اسامه د افغان مهاجرینو کیمپ تیمرګري کیمپ 1 لمبر کیمپ کې اوسېږم او دلته مې کلینیک دی. هر یو ورور راتلی شي او انشاءالله په اخلاص او په ایمانداري به وله ورکوم. نور شفا د الله په اختیار کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.